سکو زید بیا تعریف کو یا ډیفینیشن کو سکو چې حیوان ناطق نو حیوان ناطق موږ ټول انسانان یو او چونکې ته زید چې یو خاص شخص دی دا غو ډیفینیشن کې نو موږ حیوان ناطق مع هذا التشخص صحیح او د مشخص کړه سره د خاص نامه چې زید اویل شي دا خاص فرد ته مراد وي زید باندې عام انسانان مراد نه یو فرد لا علی التعین ته مرادي نه یو فرد مراد دی علی التعین چې دا معین او دا سپیسیفیک پرسنالټي او یا پرسن دغه مراد دی چې هغه ته زید ویل شي نو بهر تقدیر عرض مستا چې علم للذات الواجب الوجود دا نوم دی د هغه ذات چې واجب الوجود دی د واجب الوجود ساده پښتو کې ترجمه چې داغه وجود لازم واجب دی هغه وجود اوس مونږ موجود یو خو زموږ وجود لازم واجب نه دی که لازم واجب وي نو چې سو پرې نو پیدا خو زما وجود نه نو څه قیامت راغله صحیح او یو دور برای چې زما وجود بنې څه قیامت برازي نه برازي زمونږ وجود لازم نه دی دیو چې مونږ ته ممکن وجود وي سویلات ممکن وجود او د ممکن وجود ځال ته مرګو ته په انګریزي کې ډیفینیشن کوه مے بی اور مے ناٹ بی کوي نو ویډیو کنه دي نو ندي نو څه تندر را پریوسی صحیح کوي نو ویډیو او کنه وی نو ندي وینو مے بی اور مے ناٹ بی اس ضرورت نشته ها کوي نو ویډیو او کنه وی ندي وی نو دې ته وای ممکن وجود خو باري دغه خو همیشه نه موجود دی او همیشه لپاره موجود دی دیو چې موږ ورته په علم کلام کې او ازلی و ابدی لا بدايه له ولا نهایت له دی ازلی ابدی دی نه د شروع شته نه د اختتام شته یعنی ته د باری د پاره نه الله د پاره صدا سے تصور کړی د فلانی وخت شروع شاغه وخت وجود کې راغی نشي ویلې یا داسې ویلې چې یو ټایم برای دی او بیا نه نو دی او دې ته گویا قران کریم ورته صمد وایي سوته الله الصمد حالت موږ ترجمه وکړو انګریزي کې الله از اټرنل الله از اټرنل ا د اټرنل معنا دا چې سنس ایور فار ایور د همیشه نه دی همیشه وي همیشه نه دی او همیشه وي نو استعلم بالذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال د خدای والد لپاره چې کوم صفاتونه خدای والد لپاره not hidden by God yes خدای والد یعنی being God or being Allah د دې لپاره چې کوم صفات لازم دي نو دې ذات د الله کې ټول صفات مجموع دي راجم دي المنزه عن النقص والزوال او دې پاک دي د نقص نه هم او د زوال نه هم نو ذات د باری ته موږ منزه وایو یا ورپسې انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات دي نو پیغمبرانو ته موږ معصوم وایو سوال ورته معصوم د سنه د ګناه نه او ګناه څه ته وایي چې انټنشنل یو ارادي طور سره د پوهې سره پامالي وکړي نو چې پامالي د قانون سره د پوهې وکړي نو دې ته څه ویلی شي ګناه ویلی شي او که اراده پکې شامله نه او بغیر د ارادې نه یا د ګناهوالي تصور ورته کلیر نه بغیر د هغې نه د هغې پامالي وکړي نه د ګناه نه شي ویلی خطا ورته ویلی شي اگر چې مشاکلتاً د عصیان اطلاق پې وشي وعصا آدم ربه فغوا وعصا آدم نو اوس که مونږ د عصا هغه معنا وکړو چې کوم ذهن ته متبادر ده نو بیا خو معنا دا ده چې آدم علیه السلام د خدای نافرماني وکړه حالانکه د پیغمبر نه تصور شته د خدای نافرماني کوي نو دی خو معصوم دی نو د پیغمبر متعلق زموږ عقیده ده چې دی معصوم دی او بیا دا غینه بعد رتبه صحابه رضوان الله علیهم اجمعین صحابه متعلق مونږ چې دا محفوظ دي او مغفور دي دا محفوظ دي نو د محفوظ معنا دا ده چې مینلی یا موستلی د ګناهونه نه کوي د ګناهونه نه کوي او که بل فرض ته وشي نو انبیا خو نه چې معصوم دي او خو بل فرض ته وشي نو الله بخي د وفات نه وړاندې او قران کریم نصوص یا د احادیث النص په دې باندې گویا موجود دي لکه یو مثال غزوه احد د صحابه کرامو میدان پرې خود صحابه کرامو سو میدان پرې خود او سو شو او یا صحابه شهیدان شو او بلا ډیر پکې زخمیان شو خودی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر مبارک د اسکل کپړای چې ورته وای د کې کریک راغی او دا چیک
ننګې د دې د اډو کې دې کې هم کرک راغی او غاښونه مبارک شهیدان شو او صحابه وسو کړیو چې جبل عینین ورته وایي څه ورته جبل عینین تاسو چا چې حج عمرې ته تللی نو خود کې مکتري دا خلک ورته خیچ صحیح نه ته وایي جبل عینین خو چونکې پیغمبر علیه السلام په آرچرز ودرولي آرچرز دا سنایپر ټایپ خلک دا ټارګټ کې ډېر تکړه نشانه بازای کې ډېر تکړه نو دا آرچرز هلته ودرولي آرچرز چې څوک په غشي ویشتو کې ډېر تکړه نو دا هغې باندې ودرولي نو لاندې صحابو خو جهاد کو دا 50 کسان دا په دې جبل عینین باندې ولاړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې تاسو بدل ته چې رشانه مونږ باندې سو کم ډاون نکړي صحیح دی پروټیکشن لپاره ورو صحابو دوی خو یې جنګ وکړ ستړي دي او اوس مال غنیمت هم راجمع کوي نو اوس به مونږ ورکوز شو نو دا ستړي خو مونږ وکړو دا غنیمت مال به مونږ ور راجمع کړو نو خپل اجتهاد یې صحیح و خو چونکې د نبی علیه السلام فرمان موجود و چې دې باندې به ولاړ یې نو د دې فرمان د نسخ دپاره یا د دې فرمان د لیمیټیشن دپاره چې د دې ټایم ختم شو یو بل فرمان د رسول پاک پکارو صلی الله علیه وسلم چې هغه لا تر اوسه نور راغلی دی په خپل اجتهاد راکوز شو نو هلته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه لا تر اوسه مسلمان نو هغه شان حمله وکړه نو هغه لس صحابه هم سره د امیر عبدالله ابن جبیر شهیدان کړو لاندې صحابه خو الرټ نو جنگ کوله ته جنگ کوله ته ای خو الرټ نو ناڅاپه چې په هغوی باندې حمله وشوه نو غریبانانو ځان له سهاره ورنه کړی شوه صحیح ځکه چې ناڅاپه سړي باندې اټیک وشو نو بیا دې دو وایي وروستو بیا په شا ګوري صحیح اټیک سره یک بې خبری کې چې کوم دغه د سړي زړه داسې وبوږېږي دا فطرت ته دا نیچر دی صحیح نو بیا دې منډه کوي او دا منډه په کار هم ده هسې نه چې ته دغه ځای باندې ولاړې نو اوس خو یې دله سټو وم که مخ راوګرځم دا مخ دله وایي نو خلاص دې نه کي د ژوند ده نو د دې نه ښه خبره ده چې لومبې ټوپ کا نو څلور قدمه واخله بیا په شا وګوره چې قیامت د کومې غاړې راغی یا څه صحابه کرامو سره دغه مسله وشو صحابه کرامو سره دغه خو الله تعالی چې د هغوی د دې تیښتې تذکره کوي نو خدای ولا عتاب ورکوي څه ورکوي ولا یعنی ملامته پې وایي څه ورته وایي چې تاسو دا کار ولې وکړو دا تاسو دا کار وکړو استصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم تاسو داسې منډې والے چې اډوکم په شا نه کتل دا عتاب دی اوس یو سړي ته چې دا ووایي سړیه ته ماري دی چې منډه دې والې وه ته دا څه شی دی ملامتیا ده الله تعالی ورته استصعدون تاسو چې کله منډې والے استصعدون ولا تلون على احد تاسو په شا سټم نه راړو چې په شا مو کتلې وي والرسول يدعوكم في پیغمبر پاک درته شان اوازونه کول چې الی عباد الله ما تراشه الى محمد بن عبد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې محمد زوی د عبد الله یم الله پیغمبر تاسو چرته وتښتېدئ والرسول يدعوكم في اخراكم والله تعالی دی یو نزیات کرته په دغه آیتونو کې صحابه له دغه عتاب او ملامتیا ورکی نور پسې ولقد عفا عنكم تاسو زما د پیغمبر ملګری ما معاف کړی تاسو د محمد رسول الله ملګری نو صحیح ما تاسو ته وی چې د متعلق زموږ عقیده ده چې د محفوظ دي فقط خطا دی او شی ګناه دی او شی مغفور دي ځکه الله تعالی ورته چې تاسو ما معاف کړی ځکه معاف کړی چې تاسو د محمد رسول الله ملګری یې دغه سره نو دا خبره به درې واړه یاد ساتي چې الله منزه ده پیغمبران معصوم دي صحابه محفوظ او مغفور دي محفوظ دي او مغفور دي سره ورته یاد بلکې د صحابه ډېر لوی مقام دی مقام دا چې ما مرګرو ته مې د ګوره مسلمانانو د محمد رسول الله د وجه صحابه مسلمانانو رسول وجه رسول خو مونږه مسلمانانو دي صحابه د وجه دی دنیا ته چې اسلام رسول دی چا رسول دی صحابه رسول دی د پاکستان په ډېر خطو کې د روایت مطابق د صحابه قبور نه دي په هندوستان کې نه دي په چین کې نه دي په سنټرل ایشیا کې نه دي اوس ابن عباس رضی الله تعالی د حضور اسلام څخه د ترزوی او دا داسې څخه د ترزوی چې د په شکل او صورت کې پیغمبر اسلام سره ډېر شباهت نو یو دی یو حسن ابن علي یو ابو عبیده بن الحارث د نبی علیہ السلام
د ترونو زامنو د دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شکل او صورت کې ډېر مشابهت نو قاسم ابن عباس هغه ته په ازبکستان کې پروت دی نو ما له ورځ ته تاسو کوي چې دا قاسم ابن عباس د دلته څنګه راغلی دی دلته یعنی مقصد د پاره راغلی نو دې دلته څنګه راغلی نو ما څه لطیفه دې جوړ کړه ما کیشته کې براغله دلته بیا پاس یا په وسور شوی نو وینا نه ځوان چې سر وېزام چې سر پاره راغلی نو ما دلته کمپیوټر کمپنی وا د کمپنی سی او نو ما صاحب سره پاره راغلی خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته حجۃ الوداع کې وی چې تاسو دین مان زدک نو خلکو ویږي او موږ زدک وی فل یبلغ الشاهد منکم الغائب دا دین اور سوی یوا او نمبر 2 دا دین پیلاو کوي نو دعوت ورکوي که څوک لار کې رکاوټ جوړیږي نو jihad کوي ورسره نو مې قاسم ابن عباس ډېر لوی جرنل دی دا کف هغه فتح کړی د عثمان زمانہ کې کله او بیا هم دلته وفات شوی دی دلته کې دفن دی رضی الله تعالی عنه نو بهر تقدیر علم کوئی چې ماعز ابن مالک سو ماعز ابن مالک رضی الله تعالی عنه هم انسانو خو صحابي انسانو نو د ګناه ارتکاب دی وشو د زنا ارتکاب دی وشو نو اوس پاکان خو ونو صحیح ده نو په دې شیشه باندې دا خو ولګي سوجي دا خو په ولګي خدا زره غدا کاروم کی بل دا صحابه دا ترانسپیرنت خلکو چې دا په ولګي زر به کاروم کو صحیح اپ موږ دا ولګي هم په داسې لاس کیدو صحابو کمال دا چې باندې بدا غوړه کله کې شی وسوک کارا به نو ماجد ابن مالک دا ګناه خو ته وشو خو ته اوس جالي نه را پاسې ده نو د یو مرګره دوست دغه نامه ده هزال سنا مې ده هزال نو د هزال تراغه دغه څه چل را شوی سوک هغه ورته یې ما پته نشته سبا کې راځي چې رسول پاک له بوزم صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم له بوته انو دې رسول پاک ته ودرې یا رسول الله طاهرني او دا الله پیغمبر ما پاک کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ځان مخ واړو دې دلته راغی یا رسول الله طاهرني او دا الله پیغمبر ما پاک کا هغه دې ځان مخ واړو نو دې خو راغی یا رسول الله طاهرني نبی علیہ السلام ته بیا مخ واړو نو دې خو راغی یا رسول الله طاهرني سلور والے دا خبر وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فی موطهرو تا باندې سنا پاکی لګی دې پاک نو یا رسول الله زنیتو زنا رانه شوی ده حالانکه دا ورته پته وه چې ورسبه کېږي کاڼو باندې به سنګساری خو دا د دې سړي د ایمان دلیلو د الله نه یېرېده نو نبي علیه السلام ورته وویل وی لعلک قبلت او لمسته سړي هسې یا به دې ښکل کړي یا به دې ځان سره رالګولي مقصد یې دا و چې دې خبره کې ډاوټ پیدا شي او دې سزا نه بچ شي صحیح نو ورته ویل لعلک قبلت او لمسته نو ده ورته لا یا رسول الله انی استمتعت بها ما یستمتع الرجل بزوجته ما وی دین اغه نفع غست ده کوم چې په حلال نکاح باندې یو خاوند خپل خزې نه کوم نفع اخلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته لعلک ضاجعتها خدا سي ډربه ور سره لګوري سبدي غړي ډربه ور سره لګوري نو ته بیا صحیح لفظ وې چې دی ویل نشم اساده په لار کوڅو کې ما شمال یو ورته وې صحیح انو دا ولي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولي دې سټیټ ته بوته ځکه چې کیپټل پنشمنت سر کیپټل پنشمنت یعنی عالی سزا لوړه سزا دا په داسې شی باندې ورکیږي چې هغه لکه د روز روشن په شان واضح وویل شي نو دوم د روز روشن په شان واضح وي چې دغه مې کړی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ته دلته ولې راغلی ته چا راوستې وی چې دی هزال نبی علیہ السلام هزال ته وکتل ورته یا هزال الله سترته بثوبک د چې تا ته وې نو خپل صدر دې په نه چوټي پرده دې پیاچولې وې او ورته ویل چې بس الله نه معافي غواړم خدای به دې معاف کړي سړی چالي دې خو نه پدې کار نو چې نه لیدلې اته ته احساس ته چې ما جرم کړی دی نو هزال ته وې خو صدر به پیاچولې پرده دې ساتلې و انو هزال هم صحابي رضی الله عنه هغه یا رسول الله ما سره خطر شو چې دا ته وې چې داسې کار مې کړی دی نو ما وی کزه ورته چې بس خو سړی ولې کینه چاته وایم ما ولکن چاته وایم ما نو ما وی چې دا خو زه جرم کوم ځکه د خدای قانون پټول غواړم څه کوم د خدای قانون پټول غواړم نو یې د دې وجې چې ما دلته راوسته کوم خاموشه دا کوشش کوم چې دا شی پټ شي
چاته ښکاره زمونږ کلي کې یو دوه وروڼه سپین ږیري بوډاګانو نو روژه وه نو دا دواړه بهر په یو کوټه کې به پاتې کېدل څاروو سره یو نوسی و نوسی زما کلاس فیلو نو هغه به له پېشمنۍ راوړه د کور نه نو د اواز به ورکوي بابا پېشمنۍ راوړی دی نو هغه دی به ور کولاو کوو او ډوډۍ به یې ترې واخېسته یو شپه چېرته ناوخته ستړي به و نو هغه اواز ورکوي بابا دروازه کولاو کوي وایي دغلته یې کېده موږ بیا راواخلو نو هغه په میدان کې خوراک کېښوده خو کور ته لاړ خو دی پا نه سېدی شو نو چې وروستو بیا د یو پکې سترګې کولاو شوي دي نو هغه بل ته یې ویې پېشمني چا څه ویلي او فلانې د نوسینو مې واخېسته راغلی و اواز یې راکړ وی راوړی خو به یې خو زما هم بیا سترګې پټې شوې نو ستړی وم نو هغه راغی دروازه یې کولاو کړه دروازه یې کولاو کړه خوراک خو هلته پروت و نو ورته یې خوراک خو یې پروت دی خو نور خو راختو ته نږدې دی د خوراک پروت دی نور خو د نور راختو دا تعبیر یې وکړو وی خوراک خو یې راوړی دی هدلته پروت دی خو یې رڼا خوره شوې ده څه شی شوې ده رڼا خوره شوې ده نه بل ورور ورته وایي خدای دې خوار کړه ډوډۍ راواخله او دروازه بند کړه تیاره کړه که نه مونږ بیا دغسې تیاره کوو چې رڼا خوره شوې ده خو تیاره یې کړه صحیح اوس هزال رضی الله تعالی عنه هغه ورته یا رسول الله ما خو دا خطره محسوسوله چې نو بیا نبي علیه السلام وسلام نو ما عرض کو چې ستاریت پرده پوشي د مسلمان نو چې دا نو ته به الله تعالی سره منسلک شي ګوره دا نمبرې دي دا صفات د الله سره نو ته کله ټلیفون یو نمبر ډایل کې کله بل ډایل کې نو دلته د الله نمبر ډایل کېږي خو په عملیت باندې ډایل کېږي کم نمبر ډایل شو ستار والا نمبر ډایل شو او کم ډایل شو غفار والا ډایل شو او کم ډایل شو رحمان والا نو چې دا ډایل شي نو ستا کنیکشن ملاو شو څه شو کنیکشن ملاو شو نو صفاتو سره د کنیکشن صفاتو نو بیا ذات طرف ته ځي څه به کې صفاتو نه به ذات طرف نو څو پورې ذات طرف ته روانې نو دی ته وایي سیر الله څه وایي ورته سیر الله او چې بیا کله ذات ته وصلت وشي نو بیا سیر فی الله دی ځکه د خدای ذات خو انلیمیټډ دی دا سفر ختمیږي نه که ختمیږي مکتب عشق کے انداز نراله دی کې اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا نو پدې کې بس مخ په وړاندې روانه واعبد ربک د دې وجه په د مرګ نه مخکې په دین کې چھٹی نه که چھٹی پکې اوس مو چاري چاته ویل شو زمون په دې کلی کې وبډا وو دا سپلای به ګڼلې سبا کو نو ډیر بوډا د ما په خیال استلو نه زیات عمر بیا شو خو هغه به کله کله و مسکي نا وخت شو نو ما ورته ما بابا ناغه به ها ما موږ د نا وخت ک وې زما استول نفل دي وې زما موږ نه استول ما نفل نه ادم فرض موږ وې زما غ فرض هم نفل شوی دی نو ګور هغه ساده ونه سړیو نو ما ورته څنګه وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ صرف تر درش په تکاله عمر پورې کړی دي نو تر دغه وخت پورې فرض دی بیا د بوډا سړی غ نفل شي درش په توګه نه بعد دا فرض بیا شي دا نفل شي ځکه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره درش په تکاله عمر پورې فرض منځونه کړی دي هغه بیا وفات شنو نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې تاسو الله تعالی د دې علم او علمي خدمت لپاره منتخب کړی نو دا مهرباني د الله تعالی د علم صفت د باری دی مونږ منسلک کیږو الله تعالی سره په یو صفت د صفاتو تاسو خدای سره منسلک کی د علم د صفت په ول تاسو ډایل کړو علم والا نمبر نو د لوی سړي نمبر چې ډایل کې نو سړی بیا اواز خبره په احتیاط کوي که نه کوي لزور سره او خبره بیا په احتیاط کوي وای نمبر کولاو دی سوي استاد نمبر کولاو دی علم والا چې نمبر کولاو دی نو ژوند ډیر محتاط دی صحیح حضرت عمر رضی الله تعالی کعب الاحبار نه تاسو کو وی من العلماء علماء وی سوق دي نو ګوره دومره مختصر او جامع جواب ورته ورک وی الذين يعملون بما يعلمون علماء سوق دي الذين يعملون بما يعلمون دا وی هغه خلق دي چې عمل کوي په هغه شی چې په کوم شی پوه شي دي عمل کوي په هغه شی نو بس اخیری خبره ته کوم قاضي ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاسو کو ویجی د علم څه شی دی علم څه شی دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فهم اللفظ والمعنى والجمله چې سره په لفظ پوه شي په معنا پوه شي په سنټنس پوه شي په څه پوه شي په جمله باندې پوه بس د علم دی نو هغه ورته فقه څه شی دی څه شی فقه څه شی دی نو امام رحمت الله علیه ورته فهم مراد المتکلم دا خبره چې خبره چې داغه په مراد باندې ځان پوهیږي
دا خبره چې چا خبره ده چې دغه په مراد باندې ځان پوه کې او دغه فرق د امام صاحب د فقه او د جمهور د فقه. جمهور په لفظ معنا او جمله باندې او په ظاهر رواني. امام صلی الله علیه د الله او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په مراد لومبه ځان پوه کې نو بیا غینه بس استنباط کوي چې د دې مقصد بس دغه فرق دی پکې. نو دا به میادي فهم مراد المتکلم. نو بیا ته هغه ته پوسوکو وې سړی بجې عالم څنګه جوړیږي؟ ماذا يصير الرجل عالما؟ یو سړی به عالم. تاسو له موږ یو کتاب لیکل غالبا مولوی عبد الله صاحب څنګه نشته شته دی اشتره خو بهر دی کوم دی دغه یو خستړی او نو هغه کتاب هغه کمپوز شوی دی ان الائمه الاعلام احسن الكلام في الائمه الاعلام ائمه اربعه باندې تاسو یو کتاب لیکل کتاب پرنٹ اور کړی ها تقسیم مکمل شو نو بس پڅ کې دی په پرنټینګ کې دی ان شاء الله. نو بهر تقدیر ورته وی دا سړی بسنګ عالم کیږي. نو امام صلی الله علیه ورته وی بتعلم عن المشایخ وتدرس الكتب وی چې دلم بیس دکړو کی د علماونه د مشایخونه چانو کی زکه په خپل ذکر نه کیږي یا ټول خلک کور ډاکټران شي ټول خلک به کور کې انجینران شي. نو که خلک په کورنۍ مطالعه باندې ځان ډاکټر ګڼي ټول خلک به مړ کی او که په کورنۍ مطالعه یو سړی ځان انجینر جوړي په ټول خلکو پلونه روډونه ورځي. نو بتعلم عن المشایخ او ذکر مرګرو توام وام صحیح علم د صحیح خلکو را او د صحیح سورس نه چرته صحیح علم د صحیح خلکو نه او د صحیح سورس نه. یس حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ډیر عجیب خبره کړې امام مسلم مقدمه کې نقل کړی ده چې ان هذا العلم دین. دا علم د قران او سنت دا دین دی. دا علم د قران او سنت سره دین دی. فانظروا عمن تاخذون دینکم. نو دین چې چانه د کولم به پته ولګوي چې دا څوک دی. نو به پته ولګوي چې دا څوک دی. انو زمو یو مرګره وفات خدای دې وبخي. ناغه وې ما د لسو پیران خلافت غستره صحیح. ما ورته چا نه او دوی راته یاد کړ ما نه خو جاهل خلق دی تا دا غینم خلافت ما ته جوړ شي سپینګری ویني بر ډوګره وته لګي چې په خلافت راکړه خو چې ګیره سپین تورته ډوګره لګي چې له شابه بیعت را دغه خلافت راکړه صحیح. نه ما تم سو کوی وای چې بیعت راوځ نه نوجوانان دا خو موږ ډیر خادمان دي خدای دې له خیر ورکړي وته چې موږ ته بیعت کوم دا کار زه بالکل نه کوم صحیح. سوالمو د عبد الله مرشد ته ټلیفون کول شامل نه او ورته چې د کرت قاضي صاحب راشه موږ ته بیعت کې خو شیخ مرید دی د شیخ الحدیث مولوی زکریا سے ما وې ما دا څه مسله دا کار نه کوم ته دا کار ولې نه کې ما دا ځکه نه کوم چې زما یو جون پړه ده څه شه جون پړه پیژنې جونګړه وته وای سوې ورته جونګړه ورته وای. نو ما زما یو جونګړه ده هغه ته مې شیخ الحدیث صاحب نه کچا تار راوسته زیرو بلب مې پکې لګولې. نو ما ته کوز داغې نه کنیکشن غواړم زما د جونګړه به وځي د دې وجه ما د دې کچا تار نه چاله کنیکشن نه ورکوم صحیح. ما ته کا زیرو بل په کیسه ټمټماته وته کبه کې کله رڼا ورکی کله ورنه کی ما ها نو بهر تقدیر عرض مې کو تاسو خدمت کې وی دا سره د با عالم کیږي پس نو ورته وی بتعلم عن المشایخ وتدرس الكتب چې د علماونو اول ذکرو کی د علماء کرام چې مونږ ته پټکې تړلې و تاسو ته مونږ پټکی تړو صحیح. او یو کاغذ درم درکو چې دا څه شی دی سند دی. نو دې معنا دا نه چې علم سرته ورسو خلاص شوی نه یو کورس دی یو نصاب دی تا هغه سرته ورسو تاکي استعداد پیدا شو چې که اوس ته مطالعه کې نو په خبره و پوهیږي اوس له طالب شي. نو دا مفتي صاحب دا دوی چې مسند ورکړو موږ ورته ویل اوس طالبان شوي اوس که کتاب ګورې لګ په خبره پوهیږي. نو بهر تقدیر بتعلم عن المشایخ وتدرس الكتب. قاضي ابو يوسف رحمۃ اللہ علیہ هغه ورته بماذا يصير الرجل فقيها سړی به فقيه څنګه جوړیږي. نو امام رحمۃ اللہ علیہ ورته بعمله بما قد علمه چې څه شی عمل ذکر دی یعنی تیوري څه شی تیوري ذکر دی نو چې د لیب ته ځول ته تجربه کوي یعنی عملیت باندې به د فقيه جوړیږي. انو مونږ خو بس دا تیوري زده نو عملیت لبه چټي ورکو تاسو نه یادوم ځان یادوم صحیح. نو تیوري زده کو نو عملیت لبه چټي ورکو. نو کو ساينس دان د تیوري سټول ذکري او د لیبارټری ته زینه اډو عملی لیبارټری ته وردن کیږي نه نو د ایجاد انوینشن کولای شي
کولای شي نشي کولای نو بس که مزید علم حاصلول غواړي نو بعمله بما قد علمه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې من عمل بما علم اعطاه الله علم ما لم يعلم دا عمل یو داسې شی د علم نه بعد چې بیا الله تعالی د اکتسابي نه بعد وهابي علم شروع کی یستا د دماغ او د زړه دریچې کولاو شي الله تعالی کې بیا القاء کوي صحیح بیا ته سیګنل راځي څه راځي آینسټاین ما تاسو ته وې آینسټاین خو مشهور سړی دی مشهور سړی نه دی مشهور ساينسدان دی د موجوده ساينسدانان د آینسټاین حاشیه بردار دي دا څه دي دا هغه حاشیه بردار دي نو آینسټاین وې چې هغه خو ساينسدانان خو میټافیزیکل سره تعلق نه یعنی د خدای پیغمبر خبرې خو نه کوي ای خو مادیاتو کې لګیای خو آینسټاین وې چې د عالم بالانا دا خدای تصور نه ورکوي خو د عالم بالانا سیګنلز خو کتر رواني څه رواني سیګنلز کتر رواني خو دې د لپاره دوه شیونه پکار دي یو خو د دې لپاره تنهایی پکار ده نو دا ساينسدانان چې نو دوی په خپل هغه ریسرچ ځای کې بالکل تنها ناست دي او بل دې لپاره فوکس پکار ده څه پکار ده فوکس نو دوی داسې فوکس د فلسفیان ساينسدانان چې دوی کله کله دغه خپل بټرای کې نه موتیاس دغه لږ احساس مونږ ځکه دوی په خپل کار کې او فوکس کې دومره منهمک وي چې متیا دې تلل شي د تروست بیا پته ولګي لاندې نه یخ شي وای دا کار خراب شوی دا خو کار خراب شوی دی صحیح شو خوراک باندې غوړدی ډیر سکار نه خوراک باندې دا لوی کارونه چې چام کړی دی په خوراک باندې سکار نه او چې خوراک یې کوي دی نه لوی کار تا وکړي کی دغه څه وړو کې نه وړو کارونه خو امتیاز دی او د سمات افغان شي ټول خلک یې کوي انو آینسټاین وی چې دا دوه صفته نمبر 1 تنهایی نمبر 2 فوکس او ارتکاز نه چې تنهایی وی او فوکس او ارتکاز او توجه پیدا شي نو پر سیګنل لازم و اوس دا درېمه خبره دا و زما په فهم کې ناراضي چې دا سیګنل سو کېچ کول شي یا سو وجه کېچ کیږي هغه وایي چې دې لپاره استعداد او ټیلنت پکار دی څه پکار دی استعداد او ټیلنت کوم نه راځي هغه still I'm confused where from it's coming چرته نه دار روان دي خو بس اشی راشي دماغ کې کلیک شي نو بیا آینسټاین هغه څه جوړ کی اټم اصله جوړ کی هغه او اوپن بایمر اته نه اټم بم جوړ کی هغه اټم دریاب کو بایمر سوکل هغه اټم بم جوړ صحیح هغه بایمر چې اټم بم جوړ کړ آینسټاین نه چاته پوسوکو وستا په اټم خو هغه مزید ډیولپمنٹ کو اټم بم جوړ کو نو دا خو ټوله تباہی ده اټم بم په دنیا تباہی ده نو به ته څه نتیجه غني چې دی به څه نتیجه یې نو هغه ورته دې نتیجه بدای چې خلک به په کانو او په لاټو باندې په لختو باندې جنگ کوي صحیح نو څاو یو خبر وکړه بیا وروسته خلک هغه مشرح کوي چې یا خو معنا داره چې اټم بم بخلاصي نو کوم مهلک هتیار چې دی ورسره ټول تباشي او که سلګ انسانان پاتې سره اصلي مسلې نه نو بس اصلي نه بیا جنگ پس کیږي په کانو په لختو باندې او یا دوی معنا داره چې اټم بم عام شي ټول دنیا کې ټول ملکونه اټم لري ټول ملکونه اټم لري نه بیا به وقفان دي چې ور سره پوسټه جنگ کوي ای خو کدا یو غوسه شنه غونډار راولي نو کو دا غونډار راولي نو زه بیا غونډار ولم کا بنولم نو کومه وشتنو هغه هم تباش او زم تباش نو کو ټول ملکونه سره ټول غونډاري ونرسل نو بیا بسې ټول به تباشي او چې سو کرپل قسم خلک باقی پاتې شي او انسان کې غوسه شته نو شهوت ته پکې قوت غضبی ده پکې نو په دې خو جنگونه جوړ نو به کدا غوسه پیدا شي او جنگ کوي نو نور څه شي خوشته نه نو کان یو لخت به استعمالای نو بار دې از کو استاد خدمت کې چې د تیوري د لپاره پریکټیکل ډیر لازم بس اخیری خبره به تور مثال درکو ډاکټران خټول ایم ډیز شي څه شي ایم ډیز موږ ورته ایم بی بی ایس او په دې بیرون دنیا کې ورته ایم ډی وای نو اوس دې ایم ډی شي ګریجویټ شي څه شي ګریجویټ شي سند واخلي او بیا هاوس جاب وکي پته نشته یو کال کې کوسوره کوي ها دلته شپږ میاشتې دی شپږ میاشتې دی نو زموږ وخت کې د لا پریکټس هم شپږ میاشتې اوس پته نه کې زیات شوی نه اپرنټسشپ چورته موږ وایو سی واشه او د شپږ میاشتې ها نو اوس زما په خیال یو کال کې موږ شپږ میاشتې کړو شپږ میاشتې مو کړو نه پس بیا د های کورټ ایگزام ورکو نو بهر تقدیر عرض مې کو استاد خدمت کې چې کوس یو سړی ډاکټر نوم شي چلو هاوس جاب هم کړی دی څه کړی دی نو د پریکټس لایسنس ورته ملاو دی خو دې کلینیک نه کوي
نو شپږ میاشتې به ونه کي یو کال به ونه کي کال پورې چې د ګویا پریکټس نه وکړو نو ته بیا تاسو ته چې ډاکټر صاحب په دې طرف مې درد دی د هغې په علاج هم نه پوهېږي څه وکړم ځکه چې پروفیشنلزم دا ډیپینډ کوي په پریکټس باندې نو اوس دا علم دین دا خو زیات پروفیشنلزم دی نو دا علم په زیات عملیت باندې په هغې باندې ګویا زور ورکوي او چې څومره یو عالم زیات عملی وي نو الله تعالی دومره وهبي علم ورته زیات ورکوي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم ربنا اعطنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا شفاء من كل داء اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع ربنا إننا نعوذ بك من جهد البلاء من درك الشقاء من سماعة الأعداء من سوء القضاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وصلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة وصلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير الله تعالى تاسو ټول سره ډېر احسان لیکن چې کوم علما دي الله تعالی دې هغوی له مزید علمي ترقی ورکړي پروردګار هم د هغوی د علم نه امت ته ډېره فایده ورسوي کوم طلبا دي هغوی د الله تعالی عالمان عاملان کړي کوم عام وروڼه دي زمونږ دا نیکان خلک دی زه ملګرو ته وایم ومونږ ټول مولیان د دې عوامو شکر ګزار یو ځکه زمونږ دا مدرسې آباد د دوی په پیسو دي دا چلیږي د دوی پیسو باندې دا مونږ چې سپین پټکې ولې سپینې جامې او ورته ښه پیشني واسکټ پرې د پاسه اچولی دا د عوامو پیسې دي دا صحیح ده که غلطه ده نو من لم یشکر الناس لم یشکر الله که د دې مخلوق شکر ما ادا نه کړ نو دا لازم د دې لازمي نتیجه ده چې د خدای شکر هم نه ادا کړې صحیح نو که تا د شکر جذبه ځان کې پیدا کړه چې الله دې عوامو له خیر ورکړي خدای دې ډېر ښاد او آباد کړي دا جوماتونه د دوی په مصارفو آباد دي دا مدرسې د دوی په مصارفو آباد دي ادارې د دوی په مصارفو او د دوی په محنت باندې چلېږي الله دې له هم ډېر خیر وکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه